ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. نو واختلاف السنتکم تمیز راتلی شي چې لرې وي نظرون نه پناه وي نو تمیز راتلی شي په اوازونو سره او دارنګې و الوانکم چې مخامخ وي یو بل ته نو تمیز راتلی شي په شکلونو سره. ومن آیاته خلق السماوات والارض او بعض د دلیلونو داغینا خلق السماوات پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکې دی او اختلاف السنتکم د ژبو ستاسو الوانکم د رنګونو ستاسو دی ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا پدې کې ډېر دلیلونه دي پوه لرونکو دپاره. ومن آیاته منامکم باللیل والنهار دا بل عقلی دلیل دی او انفسی دی چې دا متعلق دی د زمانیاتو سره زمانې سره چې شپه او ورځ ده او شپه یې مخکې ذکر کړې ده ورځې وروستو دا د دې وجې نه چې د خوب ذکر کوي چې د الله رب العزت د توحید د دلایلو نه یو دلیل دا دی خوب ستاسو نو دا شپه یې ځکه مخکې ذکر کړې ده چې د شپې خوب زیاتې ورځې هم خلکو د کېږي خو هغه لږ ونه ساتله نو دا یې په نهار باندې مخکې کړله او بیا کسب او طلب د فضل نه مراد روزی طلب کول یا علم طلب کول دا د شپې هم کېږي او د ورځې هم کېږي نو هغه بیا عام ذکر کړی دی. ومن آیاته منامکم باللیل بعض د دلیلونو د هغې نه منامکم خوب کول ستاسو دي کېدل دي باللیل د شپې والنهار او د ورځې وابتغاؤکم لټول ستاسو دي من فضل د هغې نه ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا پدې کې ډېر دلیلونه دي هغه قوم لره چې هغوی غوږ چې هغوی اوري. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا دا بل دلیل عقلی دی دې ځای کې پریمانه دلایل بیانوي الله پاک عقلی دلایل. هر کله چې مخکې عوارض انفسیه ذکر شو نو اوس په دې کې عوارض افاقیه ذکر کیږي چې هغه برېښنا ده د اسمان چې بریښي او باران دی. هر کله چې لیدل د برق د برېښنا د باران نه اکثر مخکې وي نو د دې دپاره بعض خلک د باران نه د بچ کېدلو انتظام وکړي ولې د یرې د وجې نه او داسې خلک ډېري او بعض خلک ذمهداراني
اوبو د باران د ځمکه وغیره برابر کي، ورخونه ورته سم کي د تمې د وجې نه. نو د دې وجې نه دا برق په باران باندې او خوف په تمه باندې اول ذکر کړی دی. دا څلور آیتونه ذکر کړل دلایل عقلی، او آخري کې د چا سره عالمین ذکر کړ، د چا سره یسمعون ذکر کړ، د چا سره یاقلون ذکر کړ وغیرہ. نو د دې څلورو واړو آیتونو په حواصلو کې تنزل دی، یعنی برنه کته راکوزېدل دي، د اعلی صفت نه ادنا ته راکوزېدل دي. ځکه اول درجه د تفکر ده، سوچ او فکر دی، بیا لاندې د هغې نه علم دی، بیا ښکته د هغې نه اورېدلل او قبلول دي، بیا هغې نه کته عقل لرل دي. نو متفکرین ډېر لږ وي، بیا ورپسې علم والا، بیا ورپسې غوږ ایښودونکي دپاره د قبولیت، بیا عقل والا. نو هر کله چې اول آیت کې نکاح او د هغې فایدې ذکر کړل دي چې دا امور پټ او باطني امور وو، نو هغې سره فکري مناسب و. بیا احوال د اسمانونو د ځمکو او د مختلفو لغتونو د ژبو او فرق د صورتونو د هغې ذکر یې وکړو. نو هغه معلومیږي په علم سره، نو د هغې سره یې علم ذکر کړه، یا للعالمین ووي. بیا یې د خوب د حالاتو نه انسان په خپله نه خبرېږي. انسان چې ویده شي نو دی د خپل د خوب د حالاتو نه خبرېږي، بیا خپل د حالاتو نه بیا نه خبر، بلکې د بل چا نه په اورېدلو سره معلومیږي. نو د هغې سره یې سمع ذکر کړله، یسمعون. بیا دا برېښنا او بارانونه او بوټي د دې په حالاتو باندې هر عقل والا پوهېږي که چېرې هغې عقل نه کار واخلي، نو د هغې سره یې عقل ذکر کړ. دا اوس دغه تنزلو د اعلی نه ادنا طرف ته. ومن آیاته یریکم البرق، او بعض د دلیلونو د هغې نه دا چې ښایي تاسو ته البرق برېښنا، خوفا د یرې او طمعا او تمې نه. وینزلو وروي من السماء د بره نه ماء باران، فیحیي به الارض بیا تازه کوي په هغې سره ځمکه، بعد موتها رستو د اوچېدلو د هغې نه، رستو د مرګ د هغې نه، یعنې اوچېدلو د هغې نه. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بېشکه په دې کې آیتونه د هغې دي هغه قوم دپاره کوم چې عقلمند وي. ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامري، دا بل دلیل عقلی دی. د خلق د اسمان او ځمکې نه وروستو، د پیدایش د اسمان او د ځمکې نه وروستو د هغې قیام ذکر دی، د هغې ټینګېدل ذکر دی چې ګوره اسمان هم او ځمکه هم دا الله رب العزت را ټینګ کړي دي. دا په سشیز باندې نه دي، دا الله رب العزت ټینګ کړي دي، بغیر د ستنو نه، بغیر د سپورټ نه. سپورټ یې والا نه دی ورکړی. او د دې ټولو څیزونو په دې آیت کې فنا ته هم اشاره ده چې یو وخت داسې هم د راتلو والی دی چې دا ټول اسمانونه او دا ځمکې دا نظام ټول درهم برهم بشي، او بیا به تاسو به هم دې ځمکې نه راویستلی شئ. ومن آیاته، او بعض د دلیلونو د توحید او قدرت د باری تعالی نه دا دي ان تقوم السماء، چې ولاړ دي اسمانونه، والارض او ځمکه، بامري په حکم د الله سره. دا نه غوی منې ټینګه ده دا ځمکه، لکه څنګه چې خلکو وي چې یاره دا لاندې یو غوی دی هغې خپل ښکرې باندې ټینګ کړی ده،
دا اوس ځان نه جوړوي څه شی ځکه چې دې سوالونو ته بیا د چا پلار به پوره شي بیا بل سوال دی چې د هغوی پسې شي ولاړ دی نو داسې خوشې خبرې دي وایي دا زلزله ځکه کېږي چې یاره کله چې دی ستړی شي جو دی دا یو ښکر بدلوي بل ښکر ته کوي دا ځمکه جو بس هغه وخوځېږي پته نشته چې دا خلکو کوم ځای نه جوړ کړي دي ثم اذا دعاكم ومن آیاته د الله د توحید او د قدرت د علامونه نښونه دا دي ان تقوم السماء چې ولاړ دي اسمانونه والارض او ځمکه بامري په حکم د هغې سره هغې ویلي دي ټینګ شی جو بس ټینګ دي نو او د هغې په مخ کې داسې کول څه ګران خو نه دي ثم اذا دعاكم دعوتا بیا چې کوم وخت آواز درکړي تاسو ته یو آواز دعاكم آواز درکړي تاسو ته دعوتا دا هغه سور اسرافیل دی من الارض اذا د ځمکې نه د راوتلو دپاره من اخراج الارض دی دا من الارض د دې تعلق دی اذا دعاكم سره دی دی دا وطن پورې د دې دا متعلق نه دی او وجه دا ده چې فعل قوي وي په عمل کې د مصدر نه دا وطن مصدر دی دعاکم دا فعل دی فعل قوي وي د مصدر نه په عمل کولو کې نو هر کله چې د شپېلۍ وهلو سره راوتلل د ځمکې نه متصل او ناڅاپه دي نو د دې وجې نه اذا انتم اذا یې راوړی دی ثم یې نه دی راوړی دی اذا مفاجات دی ثم اذا دعاكم بیا چې کوم وخت آواز درکړي تاسو لا دا وطن یو آواز من الارض د ځمکې نه د راوتلو دپاره اذا انتم تخرجون دغه وخت به تاسو ټول راوځئ د ځمکې نه دا هغه نفخه ثانیه ده دویم ځل شپېلۍ کې پوپل دي سور اسرافیل په دویم ځل باندې وله من فی السماوات والارض دا بل دلیل عقلی دی رستو د ذکر د اسمانونو د ځمکې او د هغې د اهل نه دا بل دلیل ذکر دی وله او خاص په اختیار د الله تعالی کې دي څوک چې دي په اسمانونو کې او څوک چې دي په ځمکه کې کل له قانتون دا ټول الله د پاره عاجزي کوونکي دي دا ټول الله په مخ کې تابعدار دي دلته قانتون نه مراد قنوت تسخیری دی مسخر دی دا الله تابع کړي دي یعنی په ژوند مرګ صحت مرض وغیرہ کې دا ټول د الله د حکم د لاندې دي یا مراد د دې نه قنوت اختیاري دی او بیا چې قنوت اختیاري وي نو بیا به مراد وي هغه عباد صالحین نیک بندگان کل له یعنی هغه نیک بندیان ټول چې دي که نه قانتون هغه تابعدار د الله دي دا هغه قنوت اختیاري معنی سره وله الله د پاره خاص اختیار دی من فی السماوات د الله په اختیار کې دي من هغه څوک فی السماوات چې اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي مخلوقات څومره چې دی فرشتې وغیره انسانان جنات کل له قانتون دا ټول هغې په مخ کې قانتون تابع دي دا ټول د هغې دپاره تابعدار دي څوک هم هغې نه اخوا دېخوا نشي کېدلی نو قنوت تسخیري سره څوک ناجوړه کېږي او څوک بیا سمیږي او څوک مري او څوک پیدا کېږي او یو لانجه ده لګېدلې ده دا تابع دي د هغې څوک غورځېږي څوک بچ کېږي نو دا قنوت تسخیری ویل شي دیتا دا مسخر دی دا هغې تابع کړي دي اور یا قنوت اختیاري دی او مراد ترنا عباد صالحین وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد دا بل دلیل عقلی دی دا توحید د پاره بل دلیل عقلی دی
او سره د اثبات د باس بعد الموت نه چې دې ځای کې ثبوت د باس بعد الموت هم دی دی آیت کې وهو الذي الله غزات خاص الله رب العزت غزات يبدأ الخلق چاول پیدائش کوي ثم يعيد بیا به دوباره هم کوي بیا به پیدا کوي وهو دا ټول دا اول پیدا کول او بیا رستو بیا پیدا کول دا ټول اهون علی دا آسان دی الله باندې نو وهو اهون علیه کې دا ضمیر جی هو چې دا راجه دی د دواړو ذکر کړی شو د خلق او ثم یعید نو دا دواړه ذکر کړی شوی حالتونو ته راځي دا څنګه په تعویل د مذکور سره یعنی دا مذکور وهو دا مذکور اهون علیه اغیتا آسان دی الله باندې آسان دی نو بیا به هیڅ اشکال نه راځي او که ضمیر دا هو اعادی طرف ته راځي شي چې دا واپس کول دوباره دا الله باندې اهون ډیر آسان دی ځکه چې صيغه د اسم تفضیل لګه نه ډیر آسان دی نو دا ولی ویلی څه مطلب دی چې بعض کارونه دا شبه بیا پیدا کیږي چې یاره بعض کارونه الله باندې کم آسان دي او بعض ډیر آسان دي نو دا خبره نشته نو بیا دا اهون ولی وي دا اسم تفضیل صيغه ولی راوړله دا اسم تفضیل راوړه په اعتقاد د بشر سره ځکه چې د انسانانو په نسبت باندې دوباره کار چې کوم وي هغه دغه اول ځل نه زیات آسان وي نو ځکه اهون وي یا اهون په معنا د اسم تفصیل سره نه دی په معنا د هین سره دی آسان تفصیلی معنا پکې مراد دی نه دی وجنه ترجمه کې منګه د ډیر آسان نه دی ویلي بلکې آسان دی وهو الذي الله غزات يبدأ الخلق چاول پیدائش کوي ثم يعيد بیا دوباره هم کوي وهو اهون او دا مذکور چې دی آسان دی په الله باندې یا دا دوباره اعاده چې دا آسان د په الله باندې دا ویلی دی په اعتقاد په عقیده د انسانانو وله المثل الاعلى او اغید پارا مثال دے اعلی اچت مثال دے اغید پارا نو مثل الاعلی نسا مراد یعنی عام قدرت علم او حکمتون دے اغی دا اعلی ترین مثالون دی اللہ رب العزت پارا او دا مثالون بلچا دا پارا نشتے دی اور حضرت قتادہ چا دیر لوی مفسر دے آغا فرمائی مثل الاعلی نا مراد اعلی ترین مثال دے اللہ دا پارا دینا مراد قول دا لا الہ الا اللہ دے دا لا الہ الا اللہ چی دے دا مثل الاعلی دے ولہو اللہ دا پارا المثل الاعلی اچت صفت دے فی السماوات پاسمانونو کے والارض و پزمکہ کے وہو العزیز الحکیم خاص آغای زورور دے اور حکمت والا دی چې حضرت قتاده ولا تفسیر شي کنه القول د لا اله الا الله نو په اسمانونو کې هم دا کلمه لا اله الا الله چې دا د الله رب العزت صفت اعلی دی او په زمکو کې هم دا قول د لا اله الا الله چې دی دا صفت اعلی دی الله رب العزت لپاره په دې رستنو دوه آیتونو کې وله من فی السماوات او وهو الذی یبدأ الخلق دې کې خبر د تصرف د الله تعالی دی عموما او ابداع و اعاده کې خصوصا مقصد دی او استدلال مقصد نه دی نو دی وجه نه من آیاته سره نه دی مصدر کړي د آیاتونه اخیری کې دغه څه پرې خودل دا صرف خبر ورکړي چې الله رب العزت اختیار دی د دې خبر ورکړي ضرب لكم مثلا من انفسكم اوس
دې آیت باندې غور او فکر کول غواړي. وروستو د اثبات د توحید نه په دلیلونو سره اوس وضاحت کوي په مثال سره، ځکه چې مثال سره هم خبره واضح کیږي. نو ضرب لکم، الله رب العزت بیانوي ستاسو دپاره مثال، او مثال بیانوي من انفسکم ای من جنسکم، ستاسو د جنس نه. ځکه چې د غلامانو مثال بیانوي نو غلامان انسانان دي که نه، نو هغه بشر دي، نو ستاسو یې د جنس نه دي. یا من انفسکم نه مراد ستاسو د هغه نزدېکت نه، ستاسو د نږدې نه تاسو ته مثالونه بیانوي، ستاسو قریب نه. ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیانوي الله رب العزت ستاسو دپاره مثال من انفسکم، ستاسو د جنس نه یا ستاسو د قریب نه، ستاسو د نږدې څیزونو نه تاسو ته مثال بیانوي. نو مثال څه دی جی؟ چې فیما رزق من شرکا، هغه څوک شرکا چې هغه حصهداران په هغه مال کې چې کوم مال ما تاسو له راکړی دی. نو آیا فانتم فیه سواء، تاسو په هغې کې برابر اختیارمند یئ؟ نو تخافونهم کخیفتکم انفسکم، تاسو خو یریږئ د هغوی نه چې دا غلامان چې دي دا موږ سره چېرته داسې شریک نشي لکه څنګه چې موږ سره خپل وروڼه او خپل آزاد او اصیل خلک چې دی هغه شریک وي، هغه مساوي وي موږ سره. نو څنګه چې هغه خپل وروڼه او خپل برابر خلک چې دی هغه د یو بل په مال کې بغیر د بل د اجازت نه تصرف نشي کولی او یریږي د هغې د خفه کېدو او د هغې د قهر او غضب نه. نو دغه رنګې تاسو بیا دا څنګه وایئ چې یاره بعض اختیارات الله رب العزت انبیاء لا، اولیاء لا، بزرگانو لا، جناتو لا یا فرشتو لا ورکړي دي، دا تاسو څنګه وایئ؟ کوم شیز باندې تاسو خفه کیږئ او ځان سره شریک باندې پریشان کیږئ او خفه کیږئ او غضبناک کیږئ، نو الله دپاره څنګه ثابتوئ تاسو؟ فانتم فی سواء، هر کله چې شرکت کې برابري نه وي نو د دې وجې نه دلته دا مقید که په مساوات سره په اختیار او تصرف کې، بیا بیان د مساواتو که په دې قول سره چې تخافونهم، یعنی هر کله چې دوه تنه په شرکت او تصرف کې برابر وي بیا یو تن تصرف بغیر د بل د اجازت نه کوي. نو حاصل د مثال دا دی چې الله تعالی مولا دی، آقا دی، ټول انسانان د هغې مریان دي او وینځي دي، مملوک دي د هغې. نو هر کله چې تاسو خپلو مملوکانو لره خوراک سکاک دا خو ورکوئ، لیکن په خپل مال کې د تصرف واک او اختیارمند ځان سره برابر نه ګڼئ هغو له او خفه کیږئ په دې باندې. نو بیا تاسو څنګه دا عقیده لرئ چې الله رب العزت بزرگان اولیاء او پیغمبران دا خپل په مستقل قدرت سره دا ځان سره شریک کړي دي، د هغو خوښه ده چاله ناجوړه کوي او که چاله شفا ورکوي، چاله غریب جوړی که چاله مالداره کوي، که باران ورئ یا نه ورئ. نو دې کارونو کې دا شریکان تاسو دا څنګه جوړ کړل؟ په دې آیت کې درې من راغل دي. اول من ابتدائیه دی، بل من تبعیضیه دی، او دریم من چې دی هغه د تاکید د استفهام دپاره دی، استفهام انکاری دی. ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کړی دی ستاسو دپاره، ستاسو د پوهې دپاره مثلا یو مثال من انفسکم د جنس ستاسو نه یا دغه نږدې څیزونو ستاسو نه. هل لکم آیا شته تاسو له مما ملکت ایمانکم، دا من ابتدائیه دی، د هغه چا نه چې مالکان دي لاسونه ستاسو، من شرکا څوک حصهداران، څوک شته حصهداران،
تاسو ځان سره څوک برخیداران جوړ کړي دي داسې فیما پاغه مال کې رزقناکم چې ما موږ را کړی دی تاسو لا فانتم نو پس تاسو فی پاغې کې سواون برابر شئ دا غلامان تاسو سره برابر شي دا تاسو داسې کولی شئ وي تخافونهم یریږئ تاسو د دوی نه کخیفتکم په شان د یرې کولو ستاسو انفسکم د رونو ستاسو ځکه چې رونه بلکل مساوي وي که نه هغه برابر وي نو څنګه چې دوه شریکان د یو بل د اجازت نه بغیر هغې کې تصرف نشي کولی که تصرف کوي نو دا بل پې خفه کېږي او غضبناک کېږي نو بیا تاسو چې وایئ چې دې له الله رب العزت تصرف حق ورکړ دی او دې له دا قدرت حاصل دی نو دې څنګه کوي او دې څنګه شریک جوړ کړ دی الله پاک اوس دې چې کوي د چا نه تپوس کړ دی چې یاره زه اوس دا کار کوم خدای مطلب دا دی چې تاسو هم خفه کېږئ په دې شرکت باندې نو الله رب العزت به درجه اولا خفه کېږي وي کخیفتکم انفسکم په شان د یرې کولو ستاسو انفسکم د یو بل نه هغه کوم چې برابر خلق دی یعنی د رونو ستاسو نه کذالک نفصل الآیات دارنګې موږ بیانوو خپل آیاتونه لقوم یعقلون هغه قوم دپاره چې هغه عقلمند وي عقل لري نو الله رب العزت خو اغنى الشرکا عن الشرک هغه خو ډېر زیات بے پروا دی د شریکانو نه نو هغه خامخا په دې باندې غضبناک کېږي هغه خامخا خفه کېږي بیا بل اتبع الذین ظلموا نا نفصل الآیات وي چې موږ جدا جدا بیانو هر کله چې په مثال سره وضاحت د ډېرو معانیو او ډېرو حکمتونو کېږي نو دې وجې نه دا یې وویله نفصل الآیات موږ جدا جدا بیانو بل اتبع الذین ظلموا دا زجر دی چې سره د دې دلیلونو مثالونو منکران انکار کوي مثالونه بیان شلل دلایل بیان شلل دا ظالمان او ظالمان نه مراد مشرکان دا مشرکان الله سره بیا هم شریکان جوړوي وي نو داسې ولې کوي دا د خپل د خواهشاتو تابعداري کوي لګیا دي بل اتبع الذین ظلموا بلکې تابعداري کوي هغه خلق ظلمو چې ظلم یې کړی دی یعنی اشرکو اهواءهم دوی تابعداري کوي خپل د خواهشاتو دوی روان دي خپل اهوا پسې خپل خواهشاتو پسې روان دي او خواهشاتو پسې روان دي نو ثبوت مبوت نشته ورڅخه بغیر علم بغیر د پوهې نه بغیر د دلیل نه فمن یهدي نو څوک به هدایت ورکړي من هغه چاته ضل الله چې هغه الله رب العزت بېلارې کړی وي نو الله ولې بېلارې کړ دی دی خپل خواهش پسې روانو نو الله دی بېلارې کړ او چې داسې سړی چې هغې له الله بېلارې کړي نو بیا هغې له هېڅ کوم هدایت نشي ورکولی او چاله چې الله رب العزت به ګمراه کی نو هادي هغې دپاره بیا بل څوک نه وي او مددګار هم د هغې بیا څوک نه وي وما لهم نشته دوی لره من ناصرین څوک مددګاران الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ظروف وعورة وذنب وخطيئة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته